بسم الله الرحمن الرحیم. مرګرو په کاټنګ حدود کې یو قتل شوی دی. هغې لپاره کې پریس کانفرنس شروع دی. او دعوه چې کومه ده دوی چې کوم مطلب دی دغه دی چې په خپلو کې به بس زما چې څونه دغه دی لا پیل خلکو ما ته پوره دغه نه دی میلاو شوی، خو چې وي په خپل دوی باندې دعوه کوي چې دا خپل رور وویشتله او دا د غیرت په نوم باندې ووجلې شوه. دا رور یوازې نه دی، دا 15 کسان دي، 7 کسان دي، دا هوی کړې ده. او زما دلته اوس نه راپورټ هلي نه دغه کوي. زه څه وکړم؟ زه د مطالبه د ډي آی جي نه کوم، د ډي اس پي نه کوم، د ډي پي او نه کوم او د الیمین ګنډاپور نه هم کوم چې به مونږ ته د انصاف میلاو شي. که انصاف میلاو نه شو دا سیز به نور خونریزۍ ته او دغه طرف ته ځي، زموږ راپورټ ته باقاعده واغستلی شي. ډي پي او صاحب ته مونږ دا سوال کوو، دا خواست کوو چې زموږ دا راپورټ ته واغسي. زنانه زموږ ده او دوی زموږ راپورټ نه اخلي. دوی وایي چې 164 دغه خواستې دغه خبرې دي. جي دا زما د کور زنانه وه او په رڼا روش شوې ده، کیمرو دا کړې او زما مړی چې کوم دی سوی ته هغه دوی ویړه دا مړی زما دی. جي په زور دلته تاسو ولیدئ چې به دلته هغې کم سے کم 30-40 کسان راغلي وو سره د ټوپکو تماچو یو سړي سره په بډه وه او دغه یې وکړه. مونږ بس دغه مطالبه چې مونږ ته د خپله زنانه مولی شي او د دې خلاف ته کاروایي وشي او زموږ راپورټ ته واغستلی شي. السلام علیکم. مسله څه شوې ده؟ د کوم ځای وکړو د تفصیل جی مسله قاسمي کې شوې ده. زه څومره قاسمي اوسېدونکی یم او د جمعیت کونسلر هم یم او د قاسمي دا د نن 8 میاشتې مخکې زما د رور سره دا زموږ د ترور لور د اعلان کې کوټ میرج یې کړی. بیا دې کې جرګې مرګې مو شوې، خواصیدن بیا د دې نوکري وه، خپلې نوکرۍ له تله راتله. د هفته 10 ورځې شوې وې چې ښه باقاعده تله راتله. نن سهار دوی لګېدلي دي د ډک ګاډي نه، د وړو نه او د دغه نه چونکې دی کې سوزکي چې کوم سوزکي ما سره خپل کور شواهد شته، زما کیمرې لګېدلي دي. د هغې نه دغه شوې ده، کور نه لاړله او تازهګرام چوک کې ان په دغه چوک کې د 3 کلو د مخې دوی د جینۍ د ګاډي نه کوزه کړله د ټوپکو په زور او اخوا یې وویشتله او بیا دلته راغلي. نو زما راپورټ اوس دلته نه اخیستل کېږي او د هغوی راپورټ اخیستل. نو جینۍ خو زموږ ده، د دوی خو نه ده جي. او دلته پولیس ته چې ته خبر وکړې یو وي اخوا لاړ شه، بل وي دې خوا لاړ شه. پولیس دا موقف وایي چې ته به په 164 کې بیان وکړې. نو داویداري به زه کوم، زه مدعي ما ښځه زموږ د دې نه خو 8 میاشتې نه میاشتې مخکې تللې ده. دا خو د غیرت په نوم باندې دي ووجله. دا خو به یو دغه شانده کېږي او خلک پرې وجني او د تپوس پرې بیا څوک ني. نو که پولیس نه شي کولی نو بیا دې مونږ ته صفا ووایي، بیا مونږ به بس الله دې خیر وکړي. ملک ته پښتو دی نو زموږ دغه ده چې به مونږ ته د انصاف میلاو شي او دا یې په یار دی زموږ د طرفه وشي. مونږ مدعیان یو ځکه چې زنانه م هغوی په ویمو لانجو تاسو ولیده دلته په دې هسپتال کې 40-50 کسان راغلي وو، هغه هغوی ویړل. مونږ ته یې دا خپله لاشه مولی شي. دغه دی زموږ جي موقف دی. او ستاسو هغه رور چې دی هغه په دې پاکستان کې دلته دغه چېرته دی؟ جي کلي کې دی جي. هغه په خپل مدیریت کې درخواست نه ورکوي چې دا هغه وایف ته هغه بالکل به ورکړي، خو دې وخت خو تاسو ته پته ده دا څیز د تنازع و نو دې وجې نه لکه زه لیور یم سیکورټي مسلې هم دي جي. بالکل پولیس خو ما ولیده چې د سره حل لري. لکه دا کم دغه چې دلته وشو زما سره زیاتې چې دلته وشو دا 2 نیمې غنټې وشو چې څنګه زنانه راغلې زم راغلی یم. زما راپورټ نه اخیستل کېږي او د هغې راپورټ اخیستل کېږي او ما خو پکې وي چې پولیس پکې الټه مونږ له دې کې راکوي. نو اخر لکه دا چې مونږ ته وایي چې تاسو چپ شئ او هغوی به لګیایي. نو لکه پولیس خو سره میلاو دي جي او دې کې الرېډي په دغه خاندان کې پولیس والے دي، ټول نوکر پیشه پکې دي، سچوګان پکې شته، مرزاګان پکې شته، تاڼهداران پکې شته. بالکل دا یې دا پولیسو جي په دغه کمره کې دا وګورئ جي. دا دغه کمره کې پولیس او دا دوی به ناست دي او ته به نه کښېنې او لاشه مې هغوی له ورکړه. ولې زه مدعي نه یم، زما نه ورغلي کېږي. دا پاکستان نه دی، دا انګلستان کې یو مونږ. نو زموږ دغه مطالبه ده چې مونږ ته د انصاف میلاو شي او زموږ د نامې راپورټ ته واغستل شي. او که دا راپورټ د هغوی نو هغوی خو پکې خپل زوی غالبا چې منشن کو بل ورځ پیدا کړي بس خبره ختم او یو بېګناه جینۍ وه بس مړه شوه او یینه توی شوه او خبره ختم. اوس زموږ جي مونږ خو دغه سټپ ته چې ډي پي او صاحب نمبر خو ما اوس میلاو کړی چونکې نن هغه په چوټۍ دی، بیا مې د کور نمبر هم د هغې میلاو کړه خو میلاو نه شو. زه د ډي پي او صاحب سره دغه کوم سوال مینت کوم، درخواست وړم که زما کار کېږي ټیک ته، که نه کېږي بس الله دې خیر وکړي، بیا به ګورو چې هر څه